په یو علاقه کې یو ښځه وفات شوه چې ښخه یې که نو د قبر نه اوازونه راتله وایي زه ژوندی یم ما وباسئ. نو یو سړي واورېد هغه لاړه نور خلک یې خبر کړه وایي راشئ دې قبر نه اواز راځي خو زه پوهېږم نه چې کوم یو قبر دی. نور خلک راغه قبر یې معلوم کړه لړو علماو نه یې تپوس وکړو چې د قبر نه د زرانه اواز راځي چې زه ژوندی یم ما وباسئ. نو آیا دا موږ راوباسلی شو که نه؟ عالم ورته ووایي چې که ژوندی وي او اوازونه کوي نو بلکل راویې باسئ. چې کله قبر وکنستو ښځه چې وکته نو جامې مامې کفن مفنې نشته او بربنډه ده. دی په زر څادر ور واچولو چې څادر یې پرې ور واچولو نو هغې قبر نه ټوپ کو کور ته منډه که ځان پسې دروازه بنده که کمره کې بنده ده. دی بار نه اوازونه ورکوي چې دروازه کولاو که. هغه ورته وایي چې زه داسې په یو هیبتي شکل کې یم چې تاسو ما لکه رانږدې شوئ نو څه چل به در باندې وشي. داسې یو زړور کسان راولېږئ چې هغه یې ځان ټینګولی شي. نو زړور غوندې یو دوه درې کسان ورغه چې څنګه یې وله سر نه داسې معمولي دغه لرکه نو سر باندې ویښته نه وه او نه پرې غوښه وه تشه ډوکې ښکارېده. نو تپوس یې دی وکړه چې دا ولې وایي چې کله زه وفات شم او قبر ته لاړمه نو د عذاب فرشتې رالې او چې په ما باندې حمله وکړه نو دا ویښته چې داسې راکاږل نو ورسره یې غوښه هم راکاږله. دی دې تپوس کوي چې دا ولې وایي ما به په دنیا کې بې پردګي کوله سر به مې نه پټولو ویښته به مې نه پټول